محترم مسلمانانو ورونو خویندو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د جمعې د شپې حوالې سره ده. یاد ساتئ محترمو، د دعا د قبلېدو ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث دی او په دې حدیث کې محترم نبی کریم علیه السلام د دعا د قبلېدو ډېره زیاته ناشنا طریقه ښودلې ده. صرف محترمو یو درې الفاظ دي، دغه الفاظ تاسو په خپله خوله باندې ووایئ او د هغې نه بعد دعا وکئ. انشاءالله العزیز که به تاسو قرض وي، د قرض دپاره دعا کوئ، الله پاک به قرض دا به ختموي. د رشتې دپاره دعا کوئ، الله پاک به تاسو له بهترین ځای کې دا رشته درکړي. د کاروبار دپاره دعا کوئ، د امتحان د پاس کېدو دپاره دعا کوئ، د پرسکونه ژوند دپاره دعا کوئ، بهترین او اعلی کاروبار دپاره دعا کوئ، دنیا دپاره دعا کوئ، د آخرت دپاره کوئ. انشاءالله چې کومه دعا کې الله پاک به تاته وسوئ چې ما ستا دعا دا قبوله کړله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاکم خوشحاله آباد ساته. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا دومره زر اثر کوونکې وظیفه ده، دومره ناشنا وظیفه ده چې دلته کې تا وظیفه وکړله هلته کې به ستا کار وشي. ځکه حدیث شریف کې دغه رنګې راغلی دي، مفهوم یې داسې دی چې الله پاک دوه درې پیرې انسان ته آواز کوي چې بنده ستا سوال ما قبول کو، ستا دعاګانې دا ما قبول کړلې. محترم مسلمانانو، که څوک داسې وي چا کاروبار نه وي، دا وظیفه دې وکړي او د زړه په صدق باندې دې وکړي چې څو پورې کار نه وي شوی، وظیفه پرېږدي نه. انشاءالله العزیز تماشه کوه، الله پاک به ستاسو کارونه په ښه طریقې سره وکړي. که څوک محترمو د رزق دپاره دا وظیفه کوي، که څوک دا وظیفه د رشتې دپاره کوي، دغه رنګې که څوک دا وظیفه کوي د پرسکونه ژوند دپاره، که څوک دا وظیفه کوي د جګړو نه د نجات دپاره، د ټینشن پریشانۍ مصیبت نه د نجات دپاره کوي. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم. د دې نه بعد چې تاسو محترمو کوم سوال کوئ او کومه دعا کوئ، انشاءالله العزیز دغه سوال دغه دعا دا به لازما قبلیږي. څومره تاسو دا وظیفه په اخلاص باندې کوله، دا په توجه م کوله، دومره په دې کې وزن دا به سوا وي، دومره به د وظیفې پاور او طاقت دا به سوا وي. او چې څومره موږ په سستۍ باندې وکړله او صحیح شرایطو څخه موږ ونه کړله، نو بیا محترمو ګیله بیا نه کوئ. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبي کریم علیه السلام نه نقل کوي. یو ځل نبي کریم علیه السلام ته وایي چې داسې دعا راته وښایه، داسې وظیفه راته وښایه چې زه هغه کوم او الله پاک زما تمام کارونه کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا کلمات ورته وښودل چې ته کله دعا کوې د هغې نه مخکې 10 پیرې الحمدلله الحمدلله الحمدلله، 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې سبحان الله، او 10 پیرې الله اکبر، یا 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر. دا کلمات وایه او بیا د هغې نه بعد تاسو دعا وکئ چې څه دعا هم کې انشاءالله العزیز الله پاک به لازما قبلوي. محترم بهترینه طریقه داسې ده چې کله موږ دعا کوو موږ درود شریف لازما وایو، ځکه درود شریف یو داسې ذکر دی، یو داسې وظیفه چې الله پاک لازما دا قبوله کړې ده. ځکه الله پاک او فرشتې او تمام انسانیت نبی کریم علیه السلام باندې درود شریف دا وایي. چې کله موږ درود شریف ویلې، بیا هم دا کلمات وي، بیا خپله دعا وکړله، اخر کې بیا هم درود شریف ویلې، انشاءالله العزیز چې په 2 درودونو کې زما او ستا وظیفه ګیره شي، زما او ستا سوال او دعا دا ګیره شي، او بیا هم د الله پاک نه څه غواړو انشاءالله لازما به قبلوي. نو کوشش محترم پکار چې موږ الله پاک
سره محبت شروع کو الله پاک به زمونږ سره محبت شروع کی الله پاک به زمونږ دعاګانې قبلې یاد ساته چې څومره یو انسان چا سره نږدې وي دومره کار زر کوي لکه زما د وزیر اعظم سره تعلق دی زه داسې کوم چې زه ورته وینا کوم ستا کار به وکړي یو سړی دا وایي چې هلکه زه ستا ذمهداري لرم بې فکره اوسه خلک څونه خوشحال دي هلکه زما ذمهداري اخیستې ده دې ځکه الله پاک وایي تاسو دا ذکر کوئ تاسو داسې وکئ زه به داسې وکړم د الله پاک ذمهداري دا موږ ته لږه وړه ښکاري کوشش دا وکړو محترمو چې څنګه وایي من کان لله کان الله له څوک د الله پاک شو نو الله پاک د هغه شو نو موږ مکمل محترمو ځان الله پاک ته حواله کړو نو بیا چې کله موږ کومه دعا کوو کوم ذکر کوو هغه کې به اثر هم وي هغه کې به تاثیر هم وي که بل چا لپاره دعا کوو انشاءالله دا به قبلیږي او دې سره سره د جمعې شپه ده نن به انشاءالله العزیز مازدیګر ختم به کېږي او څومره کتونکي د وظایف کې دنیا دي څومره کتونکي دي چا اولمپیک چینل کتلی دی اوس ګوري منځ کې ګوري انشاءالله العزیز تمامو کتونکو ته به پکې دعا ادا کېږي او سپیشل به هغه کسانو لپاره دعا کېږي چې چا په کمنټ کې خپله مسله ولیکله یا په کمنټ کې سبحان الله یا الحمدلله دا یې ولیکو یا الله پاکه څومره کسان دا چینل ګوري یا نور اسلامي بیانات یا الله پاک ګوري د تمامو خلکو حاجات دا پوره کړي یا الله پاک پریشانیو له ختمه کړي یا الله پاک مصیبتونو ته لر کړي ښکلې پرسکون او اعلی بهترینه زندگی دا ول ورکړي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته